السلام علیکم. تاسو مومن شیخ صاحب خبرې کوئ؟ ما یو ساعت مخکې امان الله مولوي صاحب ته ټلیفون کړی دی. د هغې نه مې یوه مسلې تپوس وکړو. هغې ویل زه یو جنازه کې یم او دا مسله مومن مولوي صاحب نمبر در کوم، هغې نه تپوس وکړه. نو مسلې خو دوه دي. یو مسله ده د تصوف متعلق مې تپوس کولو جي. د تصوف باره کې ستاسو څه نظریه ده چې دا تصوف فرض دی، واجب دی، سنت دی، بدعت دی، حلال دی، حرام دی؟ جی جی جی. نو تصوف خو داسې ده چې کوم یو څیز مسله داسې چې هغې دپاره قرآن او حدیث کې دي، نو موږ یې بس دا خبره د هغې مطابق حکم یې د هغې ټیک ده. جی جی. نو تصوف د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه داسې د صحابه کرامو نه داسې دا کومې سلسلې دي که نه، د تصوف دا څلور سلسلې چې کومې دي، چشتیه او قادریه او سروردیه او دغه نورې که نه، نو دا د نبي اسلام زمانه کې نه وي، وروسته جوړې شوي دي. نو په دغه اعتبار سره دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه نه ده چې سړی به دغه څلورو طریقو کې یو طریقه کې داخل شي، ټیک ده. نو د دې وجې نه دې ته څوک داسې حکم د سنت یا د مستحب یا داسې څه نشي ورکولی. نو دې باندې به د څه حکم لګو جي؟ نو هغه خو د هغه ټیم مناسب داسې خبرې چې څوک ورته فرض وایي که نه، او جي نو د هغې مطابق به حکم لګي چې نه فرض نشي کېدلی، بلکې دا یا شرک دی، ټیک ده. هغه ورته وایي چې بدعت دی، نو سنت دی، نو بیا ورته ویلی شي دا بدعت دی. جی. نو که هغه لکه اوس یو زمونږ یو خصم دی او هغه وایي چې یاره دا شرک دی، دا فرض دی او زه ورته یم شرک دی که نه، نو شرک دپاره موږ سره به څه دلیل وي چې هغه ته پیش کړو؟ بیا بس دلیل دا دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت نه دی، یو قولته هغې ته د فرضیت حکم ورکوي. لکه اوس اذان د نبي علیه السلام نه ثابت نه دی که نه، اذان باندې موږ د شرک حکم لګولی شو؟ نه، نبی علیه السلام ثابت نه دی، خو ثبوت د نبی علیه السلام نه خپل نه دی، خو هلته تقریر خو شته که نه. نو دغه رنګې تصوف خو د قرآن نه ثابت هم دی او حدیث نه هم ثابت دی او صحابو نه هم ثابت دی. لکه تصوف حاصل سوي تزکیه د نفس، او تزکیه د نفس خو دا خو د نبي علیه السلام په صفاتو ثلاثو کې یو صفت دی، ویزکیهم، چې دا نبی کریم علیه السلام به تزکیه د نفوسو د خلکو کوي. او دغه رنګې الله وایي قد افلح من زکاها، هغه سړی کامیاب دی چې د تزکیه د نفس یې وکړه. او تصوف خو د قرآن نه چې کوم دی ثابت دی که نه، تزکیه د نفس دا په تصوف سره راځي. دا خو او بله خبره دا مولوي صاحب لږ زه خپل شکوک وباسم که نه جي. او بله خبره دا تاسو ویل چې یاره دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې څلور طریقې نه وي، نه نقشبندیه وه، نه قادریه وه، نه چشتیه وه، نه سهروردیه وه. نو که چېرته څوک دا سوال وکړي چې یاره هغه وخت کې خو نه فرقې اهل حدیث وه، نه فرقې شات توحید وه، دا خو دا هم بیا بدعت دی او دا هم بیا نوې فرقې دي او دا هم ناروا باندې روان دي، هغې ته به څه جواب وي صاحبه؟ صحیح ده که نه؟ صحیح ده که نه جي؟ بس دی. نو ته ما پوه که نه جي؟ صحیح. داسې خبره ده که نه جي؟ او جي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې تصوف او تزکیه ته څنګه دواړه یو ځای کې؟ نو دا یو شی دی که نه دی جي؟ ولې نه دی؟ څنګه څه فرق یې ما ته بیان که جي؟ فرق یې دا دی چې تزکیه د نفس چې کم ده که نه، او ټیک ده، په اذکارو سره راځي، هغه په دغه سره په د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې کومې طریقې ثابت دي، په هغه طریقو سره د قرآن په تلاوت یا په شرعي اذکارو سره راځي، ټیک دی جي؟ او هر چې تصوف دی نو د هغې خپله سلسله ده جي، په دې کې د ځمکې د اسمان فرق دی. نه، نو د تصوف کې اذکار نشته. ورې که نه، ولې پکې نشته؟ نو بیا تاسو چې وایي چې په اذکارو سره تزکیه د نفس راځي، د تصوف کې کوم داسې ذکر دی چې هغې دپاره حدیثو کې اصل نشته؟ تاسو یو ما ته پیش کړئ. هو ذکر پکې شته. هو ذکر هو ذکر هو بالکل د قرآن نه ثابت دی که نه جي؟ څنګه ثابت دی قرآن؟ قرآن نه ثابت دی. الله لا اله الا هو په دغه ځای باندې امام رازي وګوره، علامه ساوي وګوره. مولوي صاحب نه، لا اله الا هو دا صرف هو دی، په دې کې څونه فرق دی؟ نو ته وګوره که نه، یاره مفسرین کرام خو وګوره هغه وایي چې دا هو چې کوم دی دا د صوفیه کرامو په نسبت باندې او د بعضې اهل الله په نسبت باندې د اسم ذاتي الله تعالی الله تبارک وتعالی دی جي. نو
که هغه په نسبت باندې یو شی چې ذاتي د الله په دغه شو چې د قرآن او د حدیث په نسبت باندې هغې ته هېڅ اعتبار نه بیا د قرآن په نسبت باندې هو ته اعتبار نشته دی. هو ته اعتبار حاله شته چې د هغې دپاره مخکې مرجع ذکر شي. تاسې هو کوونه هسې هو څه مطلب؟ نو هلته دې په قلب کې الله تعالی پروت دی، هغې مرجع ده که نه، هغه ته راجع وي که نه ښه نه که نه د هغې ذکر خو نشته که نه. تا خو ماله د هغې جواب را نه کړو که نه چې د اهل حدیث فرقه خو زمانه د نبي علیه السلام کې نه وه، نو دا بدعتیان دي. دویمه خبره ده که نه، د اولنۍ خبرې ورته زه ووایم که نه. نو د اولنۍ خبرې هم درته زه اولنۍ خبره هم در سره داسې سپینوم چې ولې تصوف مشتمل بالاسکار نه دی. ته دا خبره ذهن کې کېنوه چې ګوره په تصوف کې او په تزکیة النفس کې فرق شته دی. نشته فرق. رسول الله فرق پکې نشته. نو بیا د نبي اسلام په زمانه کې سردري خزه کچرته تا نه زه تپوس کوم کچرته تصوف کې کچرته تصوف باندې تزکیه د نفس ونشي، نو دا تزکیه د نفس څه شي باندې کېږي؟ دا غیر ته وضاحت وکړه. تزکیه د نفس په قرآن باندې کېږي، په اذکار شرعیو باندې کېږي. ټیک ده؟ نو دا په دې باندې خبره واوره که نه. ښه وایه خبره واوره که نه، په دې قرآن باندې کېږي، په اذکار شرعیو باندې تزکیه د نفس کېږي. ټیک ده؟ خو په چشتیه او په قادریه باندې د دې چې کومه سلسله ده، ټیک ده، په هغې کې د اشخاصو تصور دی باقاعده. هغه په سلسلو کې دا وایي چې چشتیو کې دا وایي چې پیر خپل مرید ته وایي چې ته به اول زما تصور کې د هغې نه وروسته بیا دې تصور کې دا تصورات دي په دې کې ټول. دا طریقه بیا په قرآن حدیث کې نشته راځي. ټیک ده چې په دې خبره نو چې دا کوم د اهل حدیثو دا ډېر مسایل دي هغه قرآن او حدیث کې نه، بیا به هغې سره څه کوو؟ کوم مسایل دي مثلا؟ لکه مثلا دا تا ویل چېرې د نکشف نبي صلی الله علیه وسلم اهل حدیث څه معنا ده؟ نه دا به راته اوس ته ووایې که نه چې څه معنی ده؟ اهل الحدیث حدیث والا. نو څنګه دغه زمانه کې دا نوم و؟ کوم صحابي ځان ته ویلي چې زه اهل حدیث یم؟ ابوبکر زید انو اهل حدیث که نه؟ هغه ځان ته ستا غوندې اهل حدیث ویلی و. نه ټیک ده، الله دې پوه که الله دې پوه که. وای خبره واوره که نه یار، موږ خو ځان ته داسې نه وایو چې یار دا زموږ نوم دی او موږ ته د اهل حدیث وایه. نو ستا نوم اهل حدیث نه دی؟ زه په حدیث باندې عمل کوم، هغې د وجې نه ته ماته اهل حدیث وې. نه زه خو درته نه ویم. ورېږه زه څه هم دا تپوس کوم. اهل حدیث خو امام بخاري دی، هغه وایي چې باب لغز بالیدین، هغه دواړه لاسونه مصافحه کې یادوي. امام بخاري اهل حدیث دی، هغه وایي چې باب المیت یسمع قرن علیهم. ته څنګه اهل حدیث؟ ته خو نه د سما موتا منې نه اخذ بالیدین منې. امام بخاري اهل حدیث دی چې هغه باب لګوي باب تکبیر الیدین والرجلین. نو ته څنګه اهل حدیث؟ ته خو تقبیل الیدین ته شرک وې که نه؟ ګوره یو د امام بخاري حدیث دی، یو د امام بخاري باب دی، په دې باندې پوهېږي؟ نو د امام بخاري اهل حدیث دی که نه دی؟ امام بخاري حدیث ته به ګورې، د امام بخاري باب حدیث نه ته پرېږده، زه حدیث ته ګورو. هغه حدیث ذکر کوي د دغې باب لاندې، هغه باب یږدي ترجمة الباب یږدي چې باب المیت یسمع قرن علیهم. بیا وایي چې حضرت انس رضی الله تعالی عنہ د حدیث راوی دی. خدا دې پوی کا، خدای دې پوی کا. ګوره زوس دغه باب لاندې چې امام بخاری حدیث دی، دوستا ته ویم تاویل یو بابي یو حدیثي، تا ته زه د امام بخاری بابم خیم د امام بخاری حدیث هم درته خیم. بیا ستاو د امام بخاری موازنه کوم چې ته اهل حدیثو کې امام بخاری اهل حدیث دی. نو امام بخاری اوس ګوره کنه الله دې پوی کا، ته غوږ کېږده کنه، ته ولې غوږ نږدې؟ امام بخاری باب یې دی، ته غوږ ولې نږدې یار؟ ته غوږ ولې نږدې؟ خبره غلط رزق زه حدیث ویم، حدیث غلط درته ویم. حدیث تا ته حدیث غلط ښکاري؟ زه خپله خبره نه کوم، زه د رسول الله خبره درته کوم. وره وزه درته د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره کوم، الله دې پوی کا. ته ګوره ته ځان ته اهل حدیث یو، د نبي علیه السلام حدیث نه اورې، عجیبه اهل حدیث یا ما حدیث اورم خو ته زما ووره کنه. نه دوستانه تپوس کوم، دا سماع المعتاده که سماع المعتاده؟ ته خو ما اوس دا ووایه کنه یار، دا سماع المعتاده که سماع المعتاده؟ یار دا راته ووایه څه شی دا ته چې وې سماع المعتاده، دا سماع المعتاده که سماع المعتاده؟ زمانه دا تپوس وکړه چې په دې باره کې ستا عقیده څه شی ده؟ عقیده د څه صیغه ده؟
عقیده ټولې تستما عقیده د سنه ماخوذ ده د عقد نه دا عقد نه دا ما ته قرآن او حدیث کې وښایې که نه د نبي اسلام زمانه کې چا ویلې چې عقیده ماخوذ من العقد ده د مړه دا تر ځانه لګي ته څنګه اهل حدیث یار ستا څنګه عمل بالحدیث دی ته خو لغت نه منې د اهل لغتو تقلید کوه خو د اهل شرع تقلید مه کوه ښه تقلید د اهل لغتو کوه خو تقلید د اهل شرع مه کوه هغې ته شرک وایه حضر راشه اصل مسئلې ته راکوشه خروج د بحث نه مه کوه مسله څه صیغه ده مسله د څه صیغه ده نو ګوره الله دې پوی کا ته څنګه ځان ته اهل حدیث وې اهل حدیث خو امام ترمذی دی چې هغه باب لګی باب علم ما کان و ما یکون هغه نبی علیہ السلام ته علم د ما کان د ما یکون ثابتې ځان ته وګوره دا ستا د اول او د اخر خبرې منځ کې تعارض شوخه مخکې دی ویل زه اهل حدیث نه ویم ذوالجلال په ذات قسمي چې کوم ځای مناظرې زه به ورته حاضر یم خوارج دې نه خوشحالېږي زما د رب ذوالجلال په ذات قسمي دا یو شیخ غلام حضرت نو داسې ډېر پیدا کړي